सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। फत्तक़ुल्लाह वातिऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि फत्तक़ुल्लाह वातिऊनी वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मखकीनी दर्स की पैगंबर अलैहिस्सलाम लतसल्लाई द पारा औ द हर यौम मोमिन चिद अल्लाह तबारक व तआला दिन की रदिश पे तीरीगी दा गईद पार तसल्ली पदी अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वाक़यातों की दिन मख की द पिंदो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वाक़यात जिक्र शुरू दा अख्तर नमख की सालिह अलैहिस्सलाम और दागद कौम हाल समूदियानो तस्किरा उशला दा हफ्ता इनक़िता राला अल्लाह ताला दे दा इनक़िता इनफिसाल पे इत्तिसाल बानी बदल की उस नन्ही दर्स की देव पैगंबर द हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तस्किरा द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सकर वारो द आज़र दो ज़ामनु यो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यौद इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो हारान हासरा द लूत अलैहिस्सलाम दा गज़वे कम टेम के चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत को नुयो वसर बीबी व सारा बीबी दाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मनकुहाव बीबी वा द्वेम हिजरत के वर सरदा खपल सकर वारो लूत अलैहिस्सलाम ला पैगंबर नो
د بابل نرالل حاران د مصر او د عراق مینس کې یو ځای دی د حاران نرالل مصر ته د مصر نه شام او فلسطین ته رالل ډېر لوی سفر یې کړي دي او ډېرې لوی قربانۍ ورکړي دي د یو ورځې د دین د دوه ورځې د دین کار یې نه بلکې عمر یې خوړلی دی نو دا درې تنانو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او سارا بی بی بیا لوط علیہ السلام لا اللہ تعالی لارا کی نبوت ورکڑے دے سفر کی مشرقی اردن تا بیا دو تقرر شوه دے چی تا التکارو کا وحی رالا پا دغا مشرقی اردن کی شپگ غٹ غٹ خارونو یو تبه صدوم وی دا غټ خارو دا تجارتی منډای مو باغاتمو افراد پکې هغه زمانہ کې 1 لاکھ کم بیشو خا آباد ځایو دو خلق براتلل سیوا سیزونه چې کم ضرورت بنو هغه به خرصول او د ضرورت سیزونه به اغستل یو بل خار دی عمودا یا عمورا دواما دا بل خار دی سعودا سواد سرا دا بل خار دی وڑی وڑی قصبی پکیوم وی لوط علیہ السلام د نبوت علاقہ لگا ودا صدومو بس ویدئی کی کارو کا لہذا دیل بت دعوت ورکیو دا قوم قمر پرستو مو دس پگمہ عبادت بیکو شمس پرست پکیومو نجوم پرست پکیومو عقل چی خراب شی نو بیا انسان هر چاته سرخ کته کوي بعد خلق داسې دی هغوی د مار عبادت کوي اوس په دې باندې یو لیونی سړی هم پوهېږي بعضې قومونه دي د لړم عبادت کوي او استاد صاحب وی دی هندوستان کې یو قوم دی وا مارګي د دوی تعداد هم ډېر دی هغوی د شرمګاه عبادت کوي سړي داسې ودرېږي نو ښځې داسې ودرېږي کمیس او پرتوګ وباسي نو شرمګاه ته پوجا پاټ کوي دا عقل معاش د هغوی برابر دی د ګټې په دې طرقو باندې ټول پوهېږي خو عقل معاد یې خراب شوي نو انسان چې تباہ و برباد شي د دکې د وجې نه د عقل معاد چې کار پرېږدي دا جاندار کېږي د خدای کتاب سره سا چې سړي کې راځي نو دا د خدای کتاب سره راځي بل څه سره نه راځي دا قوم قمر پرست د سپوږمۍ عبادت د نور عبادت دارنګي د ستورو عبادت لوط علیہ السلام د دې شرک نه منې کول چې داسې مه کوئ دا تاسو څه کوئ دغه رنګې بوتان لکه څنګه چې ابراهیم علیہ السلام په امتیانو کې بت پرستو نو دی کې هم بت پرستو صدوم کې بوتان به جوړول د هغه عبادت به کو لوط علیہ السلام دی قلی ته مسافر تلو صالح علیہ السلام د دغه علاقې سړی و
دغه رنګ د صالح علیه السلام نه علاوه هود علیه السلام د هغه علاقې سړی و. د انبیاء کرام علیه السلام تذکرې وشلې دا د هغه علاقې و، د هغه قوم او خلقو کې آباد. لوط علیه السلام د مسافر و، خو چونکې انسان چې یو ځای ته لړ شي اسه وخت تیر کی نو چې طبیعتونه برابر شي نو ای ولې لورم ورکړې وه. دا د صدومیانو نه د واده کړو، لهذا دا د هغې زومو ځکې ورته اخوهم ووې، کنی دا د دی رور نو. دې ته چې مثال طور سره انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول رونه رونه دي. خو دې مخکې انبیاء کرام علیه السلام ته چې رور ویلو د دې وجې نه چې دا هغه علاقې د وجې نه د علاقې خلک یو بل ته رور وایي، خو دا د هغه علاقې نو بلکې د بل ځای نه راغلو نو رور یې ورته ځکه ووایي اذا قال لهم اخوهم چې واده یې کړی او دې سره هم رورولي پیدا شي. دوه دلایل دي پې. یو دا چې عرب وایي ابن اخت القوم منهم، زوی د خور د قوم، دا د دی نه خورۍ چې څه ته وایي. خورۍ د هغه قوم نه حسابېږي که پلار یې هر څه خو خورۍ د هغه قوم نه حسابېږي، وایي دا د پلنکي نوسی دی، د پلنکي خورۍ دی. لہذا ابن اخت القوم یو دا دلیل دی. دویم دلیل دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار یو ځلې مسجد نبوي کې راجمع کړو. انصار دا دوه قومونه وو، اوس او خزرج، دی ته به انصار وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې به دی اعتماد په یهودو باندې هم کو او عبدالله ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین د باندې به هم اعتماد کو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینة المنورې ته رالاړ نو د خلکو توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیدا شوه. د عبدالله ابن ابی بن سلول هغه وخت نه سوځېده ځکه بدنامه مور بیبي باندې پوړې کړې وه. عایشه صدیقه رضی الله عنها د امت مسلمه مور ده. نو انصار مدینه یې راجمع کړه، دا اوسیان او خزرجیان. نو چې تقریر کو نو وی د انصارو نه علاوه خو څوک نشته. یو سردار پاسې د وی خورۍ زمونږ شته، یعنې خورۍ غیر وګڼو. پیغمبر علیه السلام ورته وی نه کېنه وهې خورۍ هم د قوم نه وي، دا هم ستاسو د قوم یو فرد دی. بعضې خلک وایي یاره خورۍ پکې لا چا راوستی، نه خورۍ پکې راوستی دی چې رشته وشله نو خورۍ پکې راغی. لہذا حضرت لوط علیہ السلام د دې سمودیانو نه واده کړو. نو چې سمودیانو نه واده کړو نو ځکه یې ورته ووي اخوهم نسبا و سحرا. نسب ویلې کېږي خپل خاندان ته، دا د پلانکي زوی دی، نوسی دی، کړوسی دی. سحرا ویلې کېږي سخرګنۍ ته، قرآن دواړه ذکر کړي دي، نسبا و سحرا. نو دې کې به سړی انتخاب کوي، نه به لور هر چاله ورکوي، نه به یې هر چا نه کوي. بعضې خلک دې کې بلکل باک نه کوي. خو مخکې امتونو کې او د اسلام په 14 کاله کې دا مذایقه نه وه. کافر به مسلمانه کولی شو او مسلمان به کافر کولی شو. کافر
نکونه بکیدل لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دریلونه دا کافرانو باندې واده وی رقیہ رضی الله عنها ام کلثوم دا عتبہ او تیبہ باندې واده وی دا دواړه د ابو لهب زامنو دا کافرانو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو موقع باندې بیزتی کړي او برخ طلاقونه ورکړو دوولونو ته چې سړی طلاق ملو شي د سړی په املا ماتيږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور بیزتیم ډیره کړي و پیغمبر علیہ السلام ورته خیره کړي و خدای دې تاسو باندې سپه مسلط کی خپل سپه دای باندې سپه مسلط شو دای عربو با چې کله پړاو کو ډډه به لګولا یو ازمره براتو او ټوپ په نور خلق به پرې خودل دی عتبہ او تیبہ بانی اللہم سلط خدای ته مسلط کی پدای باندې کلب من کلاب کلابیب د کلب جمع کلابیب خدای د خپل سپونه په اوس په مسلط کی بار صورت داسې اوچت کړو د ګڼ کسانو د مین نالن کې مینس کې ودو لکه څنګه چوړونه وخت سړې لري کوي بار صورت دای باندې دادا ابو لهب زامنو دیلی ورکڑی وا درے ملور حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا ابو العاص بن ربی دبانی وادوا ابو العاص کنیتو ربی د پلار نمو اسی خپل نمی مکسمو ساسرا مکسم دیم زمو دا کافرو نو د اسلام شپارس کاله کې شپارس کاله کې دا پابندی نه وا دا پابندی د هجرت په دریم کال باندې الله تعالی ولګول نه بکوي ځکه دې سرګریلو معاملات خرابېږي بعد خلک لور کې بالکل احتیاج نه کوي وي یره د امریکای کې پاتې کی اوس خر دې کا کچر دې خو امریکا کې دی او لندن کې دی لہذا لور ور کوي اوس دا معلومات نه کوي چې دې څنګه دی دا ډېر لوی تبعید د دې وجنا بهترین انتخاب دار چې سړی رشتہ کې ډېر لوی خیال ساتي دا کوم چې انسان مردار شي انسان خو نه دی جهنم رسید شو نو دلوم چالور ورکړی وکنه په دې بنیاد باندې چې امریکا کې دی اده سکدا دی لہذا ډیر لوی خیال به انسان کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله نکاح کړو نو رومبه نکاح ام بکر سره کړو دا ام بکر کافر وا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته دعوت چلو خدا په لار باندې نه راتله ام بکر د دین د ازوی شو بکر دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کنیت چې دینو دا د دکې نه دی ابوبکر بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی زما نسل به بیا خرابېږي نو دی له طلاق ورکو لہذا طلاق نقصانی شی دی بیا نو مخکنه به انسان دا سوچ کوي نو 14 کاله دا پابندای نه وي مخکنو متونو کې هم دا پابندای نه وي لکه نوح علیہ السلام بیبی چې وا کافره وا او دارنګې چې کوم دینو د لوط علیہ السلام بیبی کافره وا قرآن مجید د دوو کافرو ښځو تذکره کړې ده هغې کې یو دا د کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما وی دوه ښځې داسې وي چې د دوو نیکانو بندګانو په نکاح کې وي خو فخانتاهما د خاون په نظریه باندې نه وي نو خیانت یې وکړو نو ښکلي خاوندان ولا الله تعالی ورکړو خو لړې جهنمیانې شوې فخانتاهما پای کې یو د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بیبی وا
نو کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کو د لوط علیہ السلام قوم د دروغ نسبت کو د لوط علیہ السلام قوم المرسلین د ډیرو پیغمبرانو. د یو پیغمبر مخالفت داسې ده لکه د ګڼو پیغمبرانو. اذا قال لهم هغه وخت کې چې کله دیتا د دی رور وي اخیر خوایو بدخوایم نو شرک نه منې کول، نور ناروا کارونه دي ښکته هغې نه منې کول. لوط علیہ السلام ورته وی الا تتقون الشرک، تاسو ځان نه ساتئ د دې شرک او د دې ګناونو نه. او تعارف ورته وکړه انی لکم رسول امین، زه ګورې د الله د طرف نه یو پیغمبرم امانتدارم. نو تاسو ته چې یو خبره کوم نو د ځان نه به نه کوم بلکې د الله د وینا مطابق. فاتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. واطیعون، او زما اطاعت وکئ او زما دا خبره ومنئ. او بیا چونکې العنایه ترشح ما فی، لوښي کې چې سی هغه تویږي. دی خیر خوا خو قوم بدګمانه و، نو هغوی وي دی به زموږ نه به یې څه غرض او مقصدي چې بابل ښار یې پرېښود، خپل کلی او وطن او دلته راغی. نو د نورو انبیاء کرام علیه السلام غونه کېدو مو وما اسألکم، زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجرن څه مزدوري. اجر یو عام لفظ دی. ان اجری الا علی رب العالمین، زما مزدوری او اجر دا پر رب العالمین باندې دی. بار صورت خبره دا تذکره وا چې دته رور پدی بنیادوي چې دغه خلقو نه چونکه وعده کړو. حدیث کې جناب رسول پاک علیہ السلام فرمایل تنکح المرأة لاربعین، نکاح چې یو ښځې سره کېږي نو څلورو څیزونو ته خلک ګوري. مال ته ګوري، او عموما نظر په دي. انسان کله کله ظاهري حالاتو باندې دوکه وخوري. د دې کوټې یو کس ته اوس هم ماسکه راځي، د ډېر عمر دی، 50 کالو وي. نو هغه راته خپله کیسه کوله، وی لاور نه و دینداره، خو بعضې ټایم کې دا دیندار هم دي دنیا پسې وپسخېږي. وی رشتې له به راتلل ښه ښکلې ګاډي کې، وی د ماړو هم ګاډي ته وشه چې زه بس ښه مالداره زوم دی. نو دې څیزونو ته نه دي کتل پکار چې دا مالداره دی او که دا غریب دی، په دې باندې خوړو فیصله نه ده پکار. هو استعداد باندې فیصله پکار ده. نور مال خو د لاس خیرې دی، چا څه کله به یي کله به ني، ادا یو ځای ټیکاویږي نه، دی ګرځي را ګرځي. لہذا په دې بنیاد باندې د دیندارۍ په بنیاد وې زه دوکه شلم. بیا غزوم یو مفات شو او الوري اوسم کونډه ده، یو دو بچیان هم دي. وی تر اوسه پورې د جاړم، تر دې وخته پورې انسان به په مال باندې فیصله نه کوي. تنکح المرأة لاربعین، نکاح کولی شي یو ښځې سره د څلورو خصلتونو د وجې نه. ړومبې خلک مال ته ګوري، ولجمالها ښایست باندې فیصلې کوي، ولحسبها خاندان باندې، ښه خاندان، شریف خاندان، د دې اثراتي باقاعده طور باندې. بیکار خاندان کې رشتہ او په ښه خاندان کې رشتہ فرقي. لہذا د کفر
سیال شریعت باقاعده اعتبار کړی دی خدا نه چې مثال تور سره دا سینې نو دا به زړیږي اب کور باندې بناستئ لہذا نکاح بنه کوي ډېر خلک د دې غفلت کوي ښه دینداره خلک ولیدینها څلورم نمبر دین ته هم خلک ګوري بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل فظفر بذات الدین تربت یداک ځان کامیاب کړي په دیندار او دیندارې سره یعنی منظوری نظر دینداری وساتئ دا نور سیزونه دا خو عارضی سیزونه دی بنیادی شی دینداری ده د دې وجه نه یو سړی چې د کور ته رادننه کې نو لہذا د دې به خیال سړکې چې دا ورنه رادننه کېږي دا سړی نو کور باندې به اثر سي ادا لور دی پلانکای کورنۍ ته دینو په دې باندې بسا اثراتی شریعت اسلام د دې خبرو تعلیم ورکړی دی چې انسان رستو ژوند برباد نشي مشر مفتی صاحب دی خدای پاکو بخي د زروبای هغه بر کمکل درې قسمونه ذکر کول یو کمکل وی د عمر کمکلی وی خزی سر بیا سن کیږي کسرو الطلاق طلاق دے خو چې طلاق دے ورکنو طلاق سره بیا ډېرې مسلې پیدا شي یو خو انسان تر مرګ پورې په طلاقي باندې یادېږي دویم نمبر دا چې انسان دی طرف ته هم دروغ ویلې کېږي هغه طرف ته هم دروغ ویلې کېږي ښځه هم دروغ وایي او سړی هم دروغ وایي ولې خپل سیزونو پټولو دپاره نو لہذا بعضې سیزونو سره څه نه کېږي لہذا د دې به سړی خیال کوي نو لوط علیہ السلام ته په دې وجه باندې رو ویلی شول چې دې قوم ته دننه شو وعدې کړو لہذا د دې رور حسابېدو وی فرمایل کذبت قوم لوط المرسلین د دروغ نسبت کو د لوط علیہ السلام قوم پیغمبرانو ته اذ قال لهم پاغ وقت کی چوی دیتا خوهم رور د دی خیر خوا د دی چی لوط علیہ السلام الا تتقون وی ولی نزان نساتی د شرکنا تعارف کئی خپل انی لکم رسول یقین اند رسولم پیغمبرم امانت دارو نو دا اللہ پیغام کی سکسر سو نقصان نپریگدم تاسو تار سواما فاتقوا اللہ خدای نو یری گئی واتویو نو زما دا خبر او منئی دی توقق دی وما اسألوکم استاسو پزرونو کی جی کمی خبری گردی گوری دا یادو ساتئی زن غوارم علیہ پدی دین بانے من اجرن ساجر مزدوری پروٹوکول ان اجریان دا مزدوری زما اللہ رب العالمین انسان تا متوجی کی باران دا پارم سوالو کئی چو خدای پاک دا خیر او دا رحمت پا قدر دا حاجت دو بو باران پا منگ بانیو کی خدای بند دروازے کولاو کی رحمتون متوجی کی خدای انتہائی گرمی دا خدای دی کورونو کی زنان دی خدای دا علاج او خیالو ساتی بیدینا گمراہ خلق خوبارو دی او نور سیزونا خدای دا حیاداری پاک دا منی زنان دی دا کور دا چار دیوارائی نا بہر قدم کی خودے نشی خدای تا فضل او رحمو کی او دا موسم خدای دا پا یخنائی بانی بدل کی خدای زمانگ اعمالو تا مگوری خدای زمانگ جوند و زندگی تا مگوری منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو خدای تر خپل پیغمبر ډیر لوی خیال ساتي او دا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجه نه ډیره گزاره مون سره کې
نو خدای دا بندې دروازې کولاو کې رحمتونه متوجه کې خدای په شیبو شیبو بارانو کې خدای زمونږ کې دي خو دې سپیروز برګانو خرابې کړي نن به کېږي سبا به کېږي خدای زمونږ کې د پستا ده خدای دا بندې دروازې کولاو کې رحمتونه متوجه کې دا ګرمي د خدای دا په یخنۍ باندې بدلې کې خدای دا ګرمي په یخنۍ باندې بدله کې خدای کم ټیم کې ته زمونږ نه ساه اخلې دا عظیمه کلمه په جبه باندې جاری لري چې لا اله الا الله محمد رسول الله